بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ستاسو قربا وکاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کنیکټ اف پیک سره او ډېر مهم ډیولپمنټس شوي دي او څه ډیولپمنټس کېدونکي دي. د ټول نه اهم چې کوم ډیولپمنټ دی نو هغه د او آی سی اجلاس دی په اسلام آباد کې. دا یو تاریخي غونډه ده او ډېر وخت پس په اسلام آباد کې د یو دومره لوی لیول یو ایونټ کېږي او هغې موضوع هغه افغانستان ده. نو هم په دې وجه باندې نن په دې پروګرام کې موږ په دې باندې خبرې اترې کوو. دې سره د ټي ټي پي کله تنظیم هغې مذاکرات کم ځای ته ورسېدل او بل طرف ته په افغانستان کې د داعش خراسان یا د القاعده په حوالې سره چې کوم خدشات اظهار کېږي نو هغه په کم طرف روان دي. آیا دا د طالبانو دپاره یو نوی چیلنج جوړېدی شي که نه؟ په دې موضوعاتو باندې ګرانو کتونکو موږ سره په سټوډیو کې سینیر سیکیورټي انالیسټ د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر او سیکرټري انټیریر اینڈ ټرایبل افیر سید اختر علی شاه صاحب موجود دی. د هغې تجزیه موږ اخلو. شاه صاحب السلام علیکم. ډېره مننه. ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې به موږ صحافیانو ته چې کوم په دې معاملاتو باندې خبر دي د هغې انالیسس به هم اخلو. انس ملک سره به موږ رابطه کوو. حسن خان سینیر صحافي او د خیبر نیوز اینکر پرسن هغې سره به هم موږ د ټلیفون له لارې رابطه کوو. دغه شان احسان الله ټیپو محسود هغې هم د ټي ټي پي په معامله باندې یا په سیکیورټي ایشوز باندې د هغې هم جوړ نظر دی. هغې به هم موږ ټلیفون په لاره په دې پروګرام کې د هغې رایې اخلو. شاه صاحب د او آی سی چې کوم اجلاس دی دا یو ډېر غټ ایونټ دی خو د دې نه توقعات هم ډېر زیات دي. د پاکستان توقعات خودي دي خو دې سره د افغانستان د خلکو یا د طالبان رژیم دغې توقعات ډېر زیات د دې نه زیات دي. تاسو څه ګڼئ چې ګنې څومره توقعات د او آی سی نه دي نو دا به هغه توقعات باندې به پوره پرېوځي؟ ټوله لویه خبره دا ده چې د افغانستان کومې مسلې دي خاص کر د انساني همدردۍ په حواله باندې هلته چې کوم مسلې پیښې شوي دي ځکه چې د افغانستان 10 بلیون ډالره چې دي هغه منجمد دي او د هغې مالیاتي نظام بالکل تحس نحس شوی دی او که د یونایټډ نیشن د افغان د مهاجرینو چې کومه محکمه ده ورلډ فوډ پروګرام دی یونیسیف دی د هغې ټول رپورټونه دا دي که هلته امداد ونه رسېده نو ډېره لویه انساني المیه ځکه چې 50% آبادۍ یادېږي چې دا وخت هغه د خوراک د کمی ښکار دی. بالکل. او په میلیون بچي چې دی که نه هغوی ته پوره خوراک نه میلاویږي او اندېښه دا ده که فرض کا د کال کې دا پوره نشي نو 15 کالو نه کم ماشومان چې دي لاندې هغه د مال نیوټریشن ښکار به شي او ډېر به پکې اندېښه دا ده چې مړه به هم شي. جی. او نو په داسې صورتحال کې دا خو زه د صرف د خوراک خبره کوم او که ته نور هغې ته ځې د صحت دوایانې دي هغه دي نو دا دوه بنیادي څیزونه نو دې کانفرنس سره یو دا ده چې کم از کم یو سفارتي سطح باندې یو اجتماعي کانفرنس دی دا نو د افغانستان هغه ټولې مسلې چې دی به به نور به هایلایټ بشي په فوکس کې براشي دنیا نظر مخې دنیا. خو د افغانستان اوس بنیادی مسله ټوله دا ده چې هغه اوسه پورې ریکګنیشن د هغه لیجیټیمیسي نشته نو چې دا لیجیټیمیسي نشته ریکګنیشن یې نشته په دې وجه باندې آز دنیا نه ایسولیشن کې دی او بین الاقوامی تجارت نشي کولی. صرف تا ته خو یو وقتی ایڈ به ملاو شي. پاکستان هم 15 بیلیونه تقریبا هغه که ایون هندوستان چې دی 50,000 غنم ورته استوي چین هم وایي اوس سعودي عرب هم څه اعلان وکړو د جیاس په ذریعه او 200 ټرکونه به استوي خو دا ډېر وقتي څیزونه دي. دا د افغانستان هغه مستقل مسلې نه حل کېږي. نو اوس څو پورې چې دی او آی سی ده نو او آی سی کې لوی ملکونه کم دي خاص کر چې کم اثر لري یو زموږ موالو خو پاکستان په خپله
ډیرو سیزونو کې ډیپندنٹ پچا دی سعودي عرب دی او سعودي عرب چې د تجارتي سیاسي دا ټول مفادات چا سره تړلي شوي دي د امریکې سره تړلي شوي نو یو یا متحده امارات دي دا وخت خو اسلامي ملک ممالک هم چې دی یو کولډ وار دی په دوه کیمپونو کې ډیوایډ دي بېشکه نو هغه حساب سره یو ډېره لویه تمه لرل چې دی ما ته ښکاري چې هغه به که موږ ډېره زیاته تمه لرو نو هغه بیا په مایوسۍ کې بدلیږي البته په دې حساب باندې چې دی انساني همدردي یا خو یورپ هم دا خبره کوي چې افغانستان په دې وخت کې چې دی هغه ابندن کول نه دی پکار دا چې اوس د هغې چانسلر لاړه هغې ډېر په واضح الفاظو کې دا ویلي چې انساني چې کوم هلته المیه دا مسلې پیدا شوي نو امداد پکار دی که دا نه وي نو هغې سره بیا دا کیدای شي چې هلته هغه خلک چې مخکې موږ دوی به ورته انتها پسند وي طالبان سره وو نو هغې کیدای شي بیا د IS یا نور داسې تنظیمونه دي نو هغه طرف ته به بیا ځي نو په دې لحاظ باندې اسلامي دا چې کوم OIC کانفرنس دی یو اهم دی کم از کم یو پیغام به لاړ شي ویسټ ته امریکې ته او یو د برجنګ د پل د رابطې کار به کوي ستاسو خبر بالکل صحیح تاسو ویل چې ګنې تر څو پورې دنیا طالبان حکومت تسلیم کړي نه نو دې تجارت انټرنیشنل نشي کولی معاهده نشي کولی اګریمنټس نشي کولی د بین الاقوامي د چې کوم قوانین دي تر لاندې بل طرف ته طالبان هم داسې نه ښکاري چې ګنې دوی لچک ښیي بیخي لچک نه ښیي داسې نه دی چې ګنې دنیا دې ته وایي چې لکه تاسو لږو څیزونو کې په دې حکومت کې لږ ورته نور خلک پکې شامل کېدي نه شاملي د زنانو د کار حوالې سره یا د تعلیم حوالې سره هغه شرایط دي تر څو به نه منلي نور هم یو شمېر ایشوز دي نو ستاسو په خیال باندې طالبان به تر کوم وخته پورې داسې دغه ډینایل چې کوم دغه پالیسي روانه کړې دا به دوی جاري وساتي اوس تازه بیان د فارن وزیر خارجه متقي صاحب راغلی دی چې هغه کې هغه رحم اپیل کوي لګیا دنیا ته ټیک چېرې دلته موږ ته چې کومې پیښې دي په موږ باندې رحم وکړي ټیک او ورسره دا خبره هم کوي چې موږ تر 12مه پورې سکولونه خاص کر د جینکو د خواتین موږ آزاد کړي دي او 32 کا 35 ریاستونه یې وښیل چې هغې کې موږ دا پابندي اوچته کړې څه پابندي نشته او ورسره دا هم ویلي چې کوم د صحت محکمه ده هغې کې 100% خواتین واپس راغلي دي نو اوس دې بیان نه خو دا اندازه کېږي تاسو چې خبر وکړه دا خبره بالکل صحیح ده په ایرپورټ چې کوم هوایي میدان دی هغې کې چې کوم زنانه کار کو هغه واپس راغلي کارونو ته په هسپتالونو کې ډاکټرانې او نرسانې راغلي دي په ځینې سکولونو کې هم زنانه چې کوم استادانې هغه راغلي دي خو د دې نه علاوه دا خبره د هغې بالکل ټیک ده متقي صاحب تاسو ویل چې ګنې په 22 یا 15 چې کوم صوبې دي د هغې یا ولایتونه دي نو په هغې کې د 12مه پورې د تعلیم خبره مایي کي په دې کې هم حقیقت شته چې په ځینې ولایتونو نه خو بالکل هغه ټول په ځینې کې جزوي کولو دي خو لکه دا خو ډېر لږ اقدامات دي د دې نه خو دنیا ډېر زیات ډیمانډ کوي نو خو زه راځم زه خو دا ما وی چې دا وخت په هغې باندې دا دباو دونه زیات دی نو دا د دې څیز عکس دی چې متقي صاحب اوس او هغې ته رالو چې وایي موږ باندې رحم وکړې نو هسې خو لکه د دوی چې کوم نریټیو و بیانیه وه هغې خو دا وي چې زمونږ دا کومه نظریه ده نو دوی کې خو د هر څیز حل شته موږ ته د دنیا ضرورت نشته خو نن حکومت چې کله په تحریک کې وي نو د هغې ځان ته تقاضي وي ته دا شان خبرې کوي چې زمونږ نظریه کې چې دی هر څه شته دې کې د ټولو مسلو حل دی خو اوس چې حکومت کې راغلی د حکومت خو بیا چلول ځان ته تقاضي دي اوس رو چې دی دی حقیقت په سطح ته روان دي نو که ته د نظریې خبره کوې نو بیا ته دنیا ته ولې وې او ما اوسې بلکې د امریکې تعریف یې کړی دی وایي چې امریکا چې دی که نه ګریټ نیشن انګریزي کې ما وایي چې عظیم قوم دی نو ځکه چې دی هغه ته چې دی دا زړه چې دی دا شان زیات فراخه کول پکار دی نو دا دې حده پورې هغه دا خبره کړې ده نو مطلب دا دی چې هغه حقیقت پسند دی نه چې ریئلزم انټرنیشنل پالیټکس هم ورته وو هغې نه اوس کار علي لګیا دی نو باقي تا دا وایي چې اوس چې لکه زمونږ وزیر خارجه صاحب
یورپین یونین سره وروستو ورځو کې او جی خبرې اترې شوې وي تللی نو مشترکه چې کومه اعلامیه وه نو هغې کې ما د انکلوسیو حکومت خبرې خبرې شوې شوې دي او ورسره د کاونټر ټیرریزم خبرې شوې دي بالکل او نو اوس هم چې دی یا اوس دا نن یا پرونه د امریکې چې کومه رپورټ راغلی دی د افغانستان حوالې سره بلکې اوس دا نن اف ای ټي ایف والا چې کوم دی هغې کې د پاکستان بعضو اقداماتو استاینه هم کړې ده خو ورسره پاکستان ته ویلي شوي چې تاسو کنسټرکټیو رول پلی کړئ د کاونټر بیا غي فوکس دی کاونټر ټیرریزم باندې او چې کوم انتها پسند تنظیمونه دي چې آب څنګه کاونټر کیږي او پاکستان به څه رول پکې ادا کوي په هغې باندې فوکس دی نو نن هم دنیا چې ده خاص کر چې کوم زمونږ یورپین یونین دی امریکا ده هغې دوه درې خبرې غټې کوي یو د انکلوسیو حکومت خبره کوي او هیومن رایټس خبره کوي د وومن رایټس خبره کوي خو بنیادي څیز چې کوم دی که نه د هغې چې ټوله له یاره ده ځکه که موږ د هیومن رایټس او هغې خبره کوو نو مشرق وسطه راولې ډېر ملکونه دا شان دي چې هلته هیومن رایټس نشته هلته د ښځو رایټس هغه شانتي نشته چې څنګه د یورپ تصور دی نو داسې چې دی په افغانستان کې چې دی دا دونه خو اصل څیز چې کوم دی شاته چې کومه خبره ده د هغې دا دی چې دا ځمکه یا دلته داسې ګوندونه چې هغه د ټیرریزم د دوی خلاف استعمالي دي شي د هغې چې دی مخنیوي اوسه پورې هغې لا پوره مطمئن نه دي مونږ سره مونږ کوشش کوو چې احسان ټیپو محسود صاحب سره هم خبرې وکړو د ټي ټي پي حوالې سره چې کوم مذاکرات روان دي احسان صاحب تاسو زموږ سره پلان یې جی جی یو جهان من ګرانو کتونکو احسان الله ټیپو محسود صاحب صحافي دی او په دې پاکستان کې چې کوم ملیټنسي په دې باندې ډېر زیات جوور نظر دی هم دغه وجه چې موږ دې سره رابطه کړې ده احسان صاحب د ټي ټي پي حوالې سره چې کومې خبرې د مذاکراتو کې دي نو هغې کې خو اگر چې فریق دوم هغوی ویلي دي چې موږ دغه مذاکرات ختم کړو سیز فایر چې کوم په ګراوند باندې تاسو څه وینئ د دې د دغه اعلان نه وروستو آیا د دغه تنظیم لخوا چې کوم اټیکس دي حملې دي هغه سیوای شوي دي که نه دي سیوای شوي تاسو څنګه به دا انالایز کوئ د دغه اعلان نه وروستو او دغه چې کوم یو میاشت پوره سیز فایر د هغې دوران بالکل وقاص خان لکه مونږ یې وکتو اول هم که نه چې د یو میاشتې کم سیز فایر وو نو دا په ګراوند باندې ډېر افیکټیو ثابت شوی وو لکه ټي ټي پي له طرفه نه زما چې څونه انفارمیشن دي هغه کما د سرکاري چارواکي سره خبره کړې ده یا د ټي ټي پي چې کوم کسانو سره د دوی له طرفه نه حملې نه وې شوې په د یو میاشت سیز فایر کې داعش له طرفه نه څه حملې شوې پېښور کې هم مجوړ کې هم او له ټي ټي پي طرفه نه وې شوې دې نه یو بل شی هم ثابتېږي چې د موجوده چې کوم امیر د تحریک طالبان پاکستان مفتی نور ولی محسود نو هغه یو ډېر ښه افیکټیو کنټرول هم دی په خپل تنظیم باندې حالانکه دا خبرونه هم راځي په منځ کې چې په دوی منځ کې څه اختلافات وو سیز فایر حوالې سره خاص کر چې کوم عمر خالد خراساني دی هغه په دې متفق نه ورسره خو د سیز فایر نه موږ ته دا خبره ښکاره شوه چې معاملات ټول پوره د مفتی نور ولی محسود په کنټرول کې دي او چې کله د سیز فایر ختم شو نو بیا موږ د هغه شی په ګراوند ښکاره شو چې د ټي ټي پي حملې هم سوا شوې خو صرف دا نه چې په وزیرستان کې بلکې په نورې قبایلي سیمه کې هم که نه بجوړ کې مومن کې او رزګو کې په دې علاقې کې هم حملې شوې بلکې په پنډې کې د پنډې پولیس په یو پیټرولینګ پارټي باندې هم دوی اټیک کلیم کړی و نو هغه شی چې په ګراوند باندې کم دی هغه شی سوا شوی دی حملې هم سوا شوي دي چې کله نه سیز فایر ختم شوی دی ها احسان صاحب تاسو ته معلومات دي چې ګنې سیز فایر ختمول اعلان خو بالکل ټي ټي پي لخوا وکړی شو حکومت خدا خواهش مخکې نه هم څرګند کړی چې دوی انګیج کړي د خبرو اترو په ذریعه باندې مذاکراتو باندې نو آیا څه رینیو ایفرټس شوي دي سره نو کوششونه روان دي په دغه مذاکراتو لپاره یا دغه دواړه څه خو د مخالف فریق یعنی ټي ټي پي په ټیبل باندې کېنولو لپاره د ټي ټي پي شروع یو ډیمانډ لکه د دوی وو چې هغه کوم قیدیانو هغه خوشي کولو باره کې چې دوه کسانو یو لیفټ د دوی له طرفه نه تیار شوی و پاکستان حکومت ته ورکړی و چې په کې سینیئر کسانو لکه مسلم خان محمود خان لطیف محسود وغیره
چې دغه د خوشي شي پکې، خو هغه د ټي ټي پي له طرفه نه چې کومه اعلامیه راغله توپاک کې دغه شی ویلي شوي چې کسان خوشي شوي نه دي، نو دا هم یو ریزن دوی وګڼلو چې موږ دې په وجه د فایر ختموو. خو ما ته اوس هم ښکاري چې دا ټي ټي پي څونه انټنسټي راغلې ده یا زیاتې راغلې ده په بلو کې، دا هم یو پریشر ټیکټیک دی د ټي ټي پي له طرفه نه چې د پاکستان حکومت باندې یو پریشر واچوي چې کوم د دوی قیدیان یا خوشي کي. نو ټولو نه چې کوم پازیټیو اسپیکټ دی ما ته ښکاري چې د سراج الدین حقاني کوم انوالومنټ دی پورا د پیس ټاک چې کوم پروسس دی، نو هغه ما ته یو افیکټیو شی هم ښکاري، یو پازیټیو هم ښکاري چې لکه تاسو ته هم معلوم دی چې سراج الدین حقاني 13 کالو نه په ټي ټي پي یو ډېر زیات انفلوئنس پاتې شوی دی، اوس یې هم دی، بلکې اوس هم د ټي ټي پي چې لیډرشپ دی یا نور چې کوم فوډ سولجر دی هغه پریزنس په هغو علاقو کې دی چې چېرته د حقاني نیټ ورک افان یا گورنران دي یا هلته پولیس چیف دي، د کونړ نه ونیسه تر پکتیکا پورې، خوست پورې، جلال آباد کې. نو د حقانیانو په منځ کې راتګ د پورا پیس پروسس کې دا د پاکستان لپاره یو ښه لکه پازیټیو اسپیکټ دی شي، او پاکستان ته پکار دی چې د دې موقع نه فایده والي چې یو ډیوریبل او لانګ لاسټینګ که چېرته ډیل کېږي دا ټي ټي پي سره، لکه تیر چې په ماضي کې کم شوي وو نو هغه موږ کتلي وو چې په میاشت کې یا په هفته کې به هغه شی بیا ډیل به خراب شو، نو په نتیجه کې به بیا ملیټري اپریشنز کېدل. خو دې واري پکار دی چې داسې پیس وشي د حقانیانو په انوالومنټ مرستې سره چې دا شی ډیوریبل وي او افیکټیو وي او لانګ لاسټینګ وي. احسان صاحب تاسو بالکل ښه طرف ته اشاره وکړه، خو چې کوم ډیمانډز دي یا مطالبات دي د هغې حوالې سره دا ویل کېږي چې د ټي ټي پي لخوا دغه مطالبات دا ډېر زیات سخت دي او د نه منلو وړ دي ریاست لپاره. نو په داسې صورتحال کې ستاسو په خیال باندې بیا لکه ریاست دغه مذاکرات نه مني نو مجبوراً پاکستان سټیټ په افغانستان کې هم د پاکستان یو فرینډلي ګورنمنټ دی، په هغې باندې پریشر اچي چې په خپله ځمکه باندې ټي ټي پي ته اجازت ورنکړي. نو ټي ټي پي لپاره ستاسو نه خیال چې ګنې هلته کې په افغانستان کې به هم حالات خرابېږي، د هغې لپاره به ځمکه تنګېږي، بل طرف ته چې کوم په اوږد بارډر باندې کوم باړ لګېدلی دی، فوج مخکې په قبایلي سیمو کې نه اوس هلته کې موجودیت لري، نو د دې دغه پوټنشل یا دغه کوم چې کیپیبلیټي ده هغه هم کمه شوې ده. نو په داسې حالاتو کې ستاسو په خیال باندې ټي ټي پي له خپل شرایط نرمول نه دي پکار، دومره سخت شرایط دی ولې اخر نیولي دي؟ بالکل وکاف صاحب دا څه خبره وکړه چې افغان طالبان حالانکه هلته دوی اوس حکومت هم جوړ کړی دی، خو ټولو نه زیاته چې ډیپنډنسي یې ده اوس هم په پاکستان ده. پورا دنیا کې د طالبانو چې کوم افغان طالبان چې حکومت کیس چې دی د پاکستان لړاو کوي ډیپلومیټیکلی، پولیټیکلی، فاینانشلی. اوس هم د اسلام آباد کې په 19 تاریخ یو ډېره غټه غونډه کېږي دلته د او اے سی چې کوم 57 کنټریز فارن منسټرز دي دا راځي، او دغه کانفرنس هم د افغانستان په حوالې سره دی چې هلته کوم یو فاینانشل یو کرایسس روان دی، یو هیومانیټیرین کرایسس روان دی، نو دا ټیم هم دا ایفرټس هم د پاکستان له طرفه نه دي، او دغه شی افغانستان طالبان هم ریلایز کوي چې پاکستان چېرته زموږ نه لاس واخیستل نو کېدای شي موږ ته نورې هم مسلې پیوا شي. نو پاکستان سره دا ښه موقع ده چې دغه کوم پاکستان هلته مرستې کوي د افغانستان حکومت، نو په دې جواب کې دوی هم د ټي ټي پي مسلې باره کې د دوی نه لکه دغه شی غږ کې د ټي ټي پي تاسو غږ کې د حملې رکاو کې په پاکستان کې یا په څه طریقه وي د پاکستان خلاف د جنګ نه تاسو کنټرول کې. خو بل طرف ته که وګورئ په ګراؤنډ باندې هلته هم د ټي ټي پي حوالې سره مختلف اوپینینز دي. افغان طالبان رینکس اینڈ فایل چې کوم دي، لکه په فیلډ کې چې کوم کمانډرز دي یا فوډ سولجر دي، هغه د ټي ټي پي سپورټوي ایډیالوژیکلی هم، بلکې تر دې حد پورې هغه وایي چې موږ اپریشنل هم که موږ ته چېرته خپل هائی کمانډ نه اجازت ملاو شو موږ به د دوی مرسته کوو په پاکستان کې چې دوی کوم جنګ کوي. نو ما ته ښکاري چې دا به ټي ټي پي به یو غټ چلنج جوړېږي د افغان طالبانو لپاره هم په فیوچر کې، لکه پاکستان به تر کم حد پورې د ټي ټي پي حملې دلته برداشتوي. لکه پرون موږ ته ښکاره هم شوه چې هلته په کونړ کې یو حمله شوې ده، لکه ریپورټ دا وایي چې یا هغه ډرون حمله ده یا راکټ فایر شوی دی، خو وایي دا هغه چې د پاکستان له طرفه نه شوې ده. نو په فیوچر کې خدای نه کړي داسې حالات جوړ شو چې پاکستان هلته ځي، هلته اپریشن کوي په افغانستان کې، نو د هغه به یو ریاکشن راځي د افغانستان نه. نو بجای دا چې معاملات دې طرف ته لاړ شي،
نو افغان طالبان په مرسته سره پکار دی چې دا مسله صرف دا نه چې د پاکستان لپاره د خوي چې ختم شي بلکې دا وایم چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پرم مسلې چې دا مسله ختم شي او که څنګه ختم نشي معلومات اخر په فیوچر کې به یو غټ ډیپلوماټیک رائټ چې راځي د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت. یو جهان مننه احسان ټیپو محسود صاحب زموږ خواهش چې موږ تاسو نه زیات هم نور هم پښتنو کو خو تاسو هم بيزي موږ به کوشش کوو چې په راتلونکي هفته کې موږ ګرانو کتونکو احسان ټیپو صاحب سره مکمل پروګرام وکړو. ګرانو کتونکو موږ وړي شند مته د مين پسته خدمت تر ګرانو کتونکو دا وخت کې موږ سره د اسلام آباد نه سینیئر صحافي او افغانستان او پاکستان په امور باندې ماهر هغوی افغانستان کې چې کله د طالبانو ټیک اوور کېده نو د هغې نه مخکې په افغانستان کې موجود و بیا د 15 اګست نه پس چې کله طالبانو رژیم راغی نو هغوی د ټولو نه زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. د پاکستاني واحد صحافي و چې د کرایسس دوران هم هغوی ریپورټینګ وکړو بیا چې کله په د طالبانو رژیم راغی نو هغوی هم دغلته کې په افغانستان کې موجود دي. د افغانستان د حالاتو نه ډیر زیات خبر دی. مونږ سره د ټلیفون په لاین باندې دی انس ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام وقاص صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. بہت شکریہ انس صاحب. ناظرین انس صاحب وہ پاکستانی صحافی ہیں کہ جو 15 اگست طالبان کی جو رجیم آئی کابل میں تو اس سے بہت پہلے افغانستان میں تھے اور جو حالات جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی تو انہوں نے وہاں بہت قریب سے دیکھی ہے. اس کے بعد بھی تقریباً 3-4 مہینے تک وہاں پہ جو پورا عرصہ تھا تو وہاں پہ انہوں نے رپورٹنگ کی ہے تو ان کو افغانستان کے حوالے سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. لیکن ہمارا کویسچن سب سے پہلے جو ہے انس صاحب سے وہ OIC کے حوالے سے ہے. انس صاحب OIC سمٹ ہونے جا رہی ہے 1-2 دنوں میں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. وہاں پہ کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں. جو ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان کی افغانستان کی اس سمٹ سے OIC اجلاس سے تو آپ کے خیال میں کیا وہ پوری ہو سکے گی؟ بہت بہت شکریہ وقاص صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اتنے رولنگ ویلکم کا. دیکھیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بیکاز یہ دونوں سائڈ کے اوپر سوے کر سکتا ہے. OIC کے پہلے اس سے پہلے 16 کے قریب ایکسٹرا آرڈینری سیشن یا غیر معمولی اجلاس ہو چکے ہیں. افغانستان کی صورتحال جو پہلا غیر معمولی اجلاس تھا OIC کی ہسٹری میں وہ افغانستان پر ہی ہوا تھا 1980 میں، وہ بھی پاکستان میں ہوا تھا. اور آج 41 سال بعد جب 17واں اجلاس ہو رہا ہے وہ بھی افغانستان پر ہو رہا ہے، وہ بھی پاکستان میں ہی ہو رہا ہے. تو دیکھنے لائق یہ ہوگا کہ OIC اس کے اوپر آفر کیا کر سکتا ہے. کیا وہ صرف اور صرف ایک قرارداد کی حد تک بات رہے گی، نشستن گفتن برخاستن بات رہے گی، یا قرارداد کی حد سے کوئی پریکٹیکل ایکشنز کے اوپر بات جائے گی. جو اب تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم نے سننے کو یہی آ رہا ہے کہ کوئی پریکٹیکل ایکشنز کے اوپر بات جائے گی. کل کا ہونے والا دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ دن ہوگا کیونکہ سینئر آفیشلز میٹنگ جو SOM کہتے ہیں OIC کی، وہ کل ڈیلیبریٹ کریں گے کہ پرسوں ہونے والی میٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس میں کیا ہم افغانستان کو آفر کر سکتے ہیں. اس حوالے سے پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آفر کیا کریں گے. کیا وہ ایڈ آفر کریں گے، خوراک آفر کریں گے، یا پیسے آفر کریں گے. اگر ایڈ آفر کرتے ہیں تو ایڈ دینا کوئی پراپر سلوشن نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی 39 ملین کی پاپولیشن ہے. 39 ملین کی پاپولیشن کو آپ کنٹینیوسلی آپ ان کو کسی اور کے سہارے نہیں کھڑا کر سکتے. تو جو کولیپس آف دا سسٹم ہے اس کے لیے OIC کیا کرے گا یہ غور طلب ہوگا، اور اسی لیے کل کی یا پرسوں ہونے والا جو اجلاس ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وقاص صاحب. اچھا انس صاحب، یہ OIC کے حوالے سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں افغانستان کے لوگوں کی، افغانستان کی گورنمنٹ کی، وہاں پہ جو طالبان ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ OIC امریکہ پہ دباؤ ڈال کے ان کے جو پیسے فریز کیے ہیں امریکہ نے وہ ریلیز کرا دیں گے. تو آپ کے خیال میں کوئی اس کے چانسز ہیں؟ میری پرسنل اسیسمنٹ میں ایسا ممکن نہیں ہے. گو کہ امریکہ کے جو نمائندہ خصوصی ایلچی برائے افغانستان تھامس ویسٹ اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے اور وہ ہفتے کے روز پاکستان پہنچیں گے. لیکن میری پرسنل اسیسمنٹ میں یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ OIC اور امریکہ دو الگ الگ فورمز ہیں. امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس کا کنٹرول ہے. ہاں پریشر کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن پریشر کر کے اس کو ریلیز کرنا وہ اس لیے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اور اس حوالے سے اس کے نزدیک جب تک اس کی ایکسپیکٹیشن یا اس کے کوئی
پیرامیٹرز ہیں افغانستان کے حوالے سے جس میں خواتین اور بچوں کے حقوق ہے, بچیوں کو اسکول جانا ہے, ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہے, سو آن اینڈ سو فار, جب تک وہ پیرامیٹرز ٹیک باکس نہیں ہوتے تب تک یہ چیزیں نہیں کھلیں گی. اور اس کے لیے پھر یہ مٹیریل باتیں رہتی کہ او آئی سی بولے, کہ چین بولے, کہ روس بولے, یا پاکستان بولے, امریکہ جب تک اپنے پیرامیٹرز کو کے نظریے سے جج نہیں کرے گا افغانستان کو, تب تک وہ ان کے پیسے ریلیز نہیں کرے گا. وقاص صاحب صحیح. اچھا انس صاحب, یہ طالبان گورنمنٹ ریکگنیشن کے حوالے سے بھی افغانستان اور جو ان کے لوگ ہیں کچھ, تو وہ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ اور ان کے جو اپنی میڈیا ہے اس پہ بھی وہ امید باندھ رہے ہیں اس او آئی سی سمٹ سے. تو آپ کے خیال میں کیا طالبان کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے ریکگنیشن کے حوالے سے؟ دوسری جانب جو ویسٹرن پاورز ہیں یا ایون جو عالم اسلام ہے وہ بھی طالبان پر وہ جو ان کا دباؤ ہے انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے, تو طالبان تو ایک انچ بھی اس سمت آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا ریکگنیشن کے حوالے سے, اور ان کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے؟ دیکھیں میرے پرسنل اسیسمنٹ میں تقریباً 4 ماہ افغانستان میں ابھی رہ کے آیا ہوں, اور میں پہلے بھی آتا جاتا رہا ہوں وہاں سے. میری پرسنل اسیسمنٹ میں اور جتنا میں نے طالبان سے انٹریکٹ کیا ہے, طالبان اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, بین الاقوامی کمیونٹی ہے, وہ بھی اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں نظر آتی. تو اس میں پھر ایک سٹیٹس کو جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے. لیکن افغانستان کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر سٹیٹس کو کوئی زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتا, جس کی وجہ سے اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ جی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور بات کیے بغیر جو ہے معاملات آگے نہیں چل سکتے. اسی لیے اگر بھلے مطلب اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ افغان حکومت کی یا عہدیداران کی جو توقعات بالکل ہوں گی کہ وہ ان کی ریکگنیشن ہو جائے, ان کو عالمی طور پہ تسلیم کر لیا جائے, لیکن اس میٹنگ میں کہیں بھی یہ عنصر خاص طور پہ پاکستان بھی نہیں چاہے گا کہ اس میٹنگ کے تھرو کوئی فارمل ریکگنیشن کی بات کی جائے. ایک سافٹ ریکگنیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا فورم ہے, 55 ممالک ہوں گے, ساتھ میں P5 ممالک بھی ہوں گے, پھر یہ عالمی ایجنسیز بھی ہوں گی, تو ایک سافٹ ریکگنیشن کی آپ بات کر سکتے ہیں, انگیجمنٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن عالمی طور پر تسلیم کرنا اس موقع پر, اس وقت پر, یہ کہنا غلط بھی ہوگا, اور اس ٹائم پر سوچنا بھی اس لیے غلط ہوگا کیونکہ وہ دور کی بات ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک طالبان کے وہ جو سیٹ پیرامیٹرز اس میں ان کو جج کیا جا رہا ہے, جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے, وہ ٹک باکس نہیں ہوتے, تب تک معاملات آگے نہیں چل سکتے. وقاص صاحب اچھا انس صاحب, یہ پاکستان کی افغان پالیسی کے حوالے سے آپ چونکہ اسلام آباد میں آپ کی معاملات پہ نظر ہے, آپ افغانستان سے بھی ہو کے آئے ہیں, تو پاکستان کی جو موجودہ افغان پالیسی ہے تو آپ اس پالیسی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ افغانستان کے اندر سے بھی پاکستان پر خصوصاً ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, تو ان پہ الزام لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی بجائے طالبان کا وزیر خارجہ بنا پھرتا ہے یا نظر آتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے آئندہ کچھ عرصے میں؟ دیکھیں نقصان تو بالکل ہو سکتا ہے, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان اب تک ڈی لسٹڈ نہیں ہے, اور ڈی لسٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں پاکستان کو بھی ایک طالبان کے الائی کے طور پہ یا اس کے طور پہ منسلک کرنا شروع نہ کرنے. پہلے بھی کیا جاتا تھا, الزامات کی ایک بوچھار تھی, لیکن اب ایک حکومت میں ہوتے ہوئے ناطے اور ایک دوسری حکومت کے لیے ایڈووکیسی کرنا, اس کے بالکل نقصانات ہو سکتے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ پاکستان کی افغانستان پالیسی کا آپ نے پوچھا, تو کم از کم ایک جز جو پاکستان کی افغانستان پالیسی میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومت چاہے کوئی بھی ہو, ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, چاہے وہ ہم سے بات کرنا چاہیں یا چاہے وہ ہم سے بات کرنا نہ چاہیں. ہم نے پہلے دیکھا کہ جب اشرف غنی گورنمنٹ تھی تو پاکستان سے ان کی کوئی ایسے دوستی نہیں تھی, لیکن پاکستان نے پھر بھی ایک طرف ون سائیڈڈ فرینڈشپ جو تھی, ایک طرفہ دوستی جو تھی وہ کنٹینیو رکھی, اور ابھی بھی کچھ اسی طرح کے حالات ہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ پاکستان کی ایک چیز نظر آتی ہے, اس کی وجہ کہ کوئی بھی حکومت میں ہم ان سے کنٹینیو کریں گے, ایک بات. دوسری اس بات کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان 2611 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے افغانستان سے, اور اس 2611 کلومیٹر کے بارڈر میں بہت سارے ان گورنڈ ایریاز بھی ہیں, اور پھر جو ایک نیشنلسٹک ایک کامن لینگویج آ جاتی ہے, لوگ ایک طرح کے ہیں, ایک ریجن سے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کرتا ہے. ڈیوائیڈڈ فیملیز بھی ہیں, تو بقیہ ممالک کے پاس وہ لگژری ہو سکتی ہے, جیسے کہ ایران ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, ترکمانستان ہے یا چین ہے. ان 5 ممالک کے پاس یہ لگژری نہیں ہے
جو یہ لگژری ہے کہ وہ ان کو منع کر سکتے ہیں لیکن پاکستان ان کو منع نہیں کر سکتا. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ شیئرڈ بارڈر اور اتنا بڑا بارڈر ہونے کے ناطے وہ آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے کنسسٹنسی جو پاکستان کی پالیسی کی ہے کہ جی کوئی بھی ہو ہم انگیج کریں گے, کسی بھی طرح انگیج کریں گے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اچھا انس صاحب, یہ جو جنرل فرینک میکنزی کے حوالے سے جو ان کی حالیہ انٹرویو آئی ہے, تو انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ القاعدہ افغانستان میں ری گروپ ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا یہ الٹیمیٹ تھریٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی خدشے کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ داعش کا بھی ایک بہت سیریس ایشو ہے افغانستان میں, اگرچہ طالبان انکار کرتے آئے ہیں کہ داعش ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن حالیہ چند دنوں میں داعش کی جانب سے جو کیمپین, میڈیا کیمپین خاص کر جو کی جا رہی ہے ایسٹرن افغانستان میں, تو آپ اس خطرے کو طالبان یا افغانستان کے لیے کتنا بڑا دیکھتے ہیں آئندہ وقت میں یا بھی موجودہ؟ دیکھیں دونوں طرف سے جو خطرہ ہے القاعدہ اور داعش کا, وہ کافی بڑے خطرے ہیں, اور صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ خطے کے لیے بھی ہیں. طالبان کا ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ ایک اسٹیٹ آف پلازیبل ڈینائبلٹی میں تھے کہ سب چیزیں ان کے سامنے بھی تھیں لیکن کوئی چیز ان کے سامنے نہیں تھی. اب ان کا یہ ماننا ہے کہ جی 630 لوگ جو داعش کے انہوں نے اریسٹ کیے ہیں اس کے بعد انہوں نے, اور 32 لوگ جو مارے گئے ہیں اس کے بعد داعش کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا چکا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے, لیکن ان کا دعویٰ جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز سے نہیں کوروبریٹ کرتا, کیونکہ داعش کا فٹ ہولڈ اب ساؤتھ میں بھی ہے, نارتھ میں بھی ہے, ہسٹوریکلی اور ویسٹ میں بھی کچھ ایریاز میں بتایا جاتا ہے. تو ہسٹوریکلی داعش کی کانسنٹریشن صرف ایسٹ میں تھی, اور ایسٹ سے اب جب وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک خطرے کی بات ہے, نہ صرف طالبان کے لیے یا افغانستان کے لیے بلکہ خطے کے لیے بھی. دوسری بات جو آپ نے القاعدہ کی بات کی, طالبان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, لیکن بات پھر یہاں پہ آ جاتی ہے کہ استعمال تو آپ نہیں کرنے دیں گے, لیکن کیا آپ اپنی سرزمین پر ان لوگوں کی موجودگی بھی برداشت کریں گے یا نہیں؟ اس کا جواب وہ نہیں دیتے. اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے حالیہ ٹی ٹی پی کے مذاکرات بھی تھے. تو ٹی ٹی پی کے مذاکرات میں اسلامک امارات یا طالبان کی جو حکومت تھی وہ بطور گارنٹر یا نیگوشیٹر یا فیسیلیٹیٹر جس طرح آپ کہیں ضامن کے طور پہ آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی کوئی پریزنس تھی, اسی لیے تو وہ آئے تھے. طالبان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے, تو وہ ایک بڑا روڈ بلاک ہے. اور جب تک وہ اپنے میں کلیئرٹی نہیں لے کے آئیں گے کہ جی معاملات اس ڈائریکشن میں کس طرح آگے لے کے چلیں گے, تب تک پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور جیسے میں نے آپ کو لفظ بتایا کہ پلازیبل ڈینائبلٹی ہے, پلازیبل ڈینائبلٹی کی وجہ آج کل داعش سے وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے, ابھی حملے نہیں ہو رہے, لیکن اپریل زیادہ دور نہیں ہے. جب اپریل آئے گا, اسپرنگ شروع ہوگا, تو پھر اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ داعش کی کتنی کانسنٹریشن اور کتنا فٹ ہولڈ ایکسپینڈ کر گیا ہے. آپ بھی افغانستان جاتے رہے ہیں, ہم بھی افغانستان, اکتوبر سے اپریل تک تو لڑائی کا سیزن ہی نہیں ہوتا. تو اگر میں کلیم کروں یا وہ کلیم کرتے ہیں تو ان کے کلیم کو آپ کو وزن تو لگے گا, لیکن امتحان اپریل میں شروع ہوگا, پھر پتہ چلے گا کہ جی ان کے دعوے کہاں کھڑے, کتنے ان کے دعوے جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچے. وقاص صاحب صحیح. اچھا یہ کنڑ میں جو ڈرون اٹیک کے حوالے سے جو خبر آئی ہے کہ وہاں سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈرون اٹیک ہے اور پاکستان پہ الزام لگایا جا رہا ہے, اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی میزائل حملہ تھا. مولوی فقیر جو ٹی ٹی پی کے کمانڈر ہیں اور وہاں پہ افغانستان میں ہیں, تو اس حوالے سے آپ کے خیال میں اپڈیٹس کیا ہے اگر آپ کو انسائڈ سٹوری کا ہو, تاکہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں؟ اب سے کچھ دیر قبل میری بلال کریمی سے بات ہوئی ہے جو طالبان کے ڈپٹی ترجمان ہیں اور طالبان حکومت کے ڈپٹی ترجمان ہیں. تو بلال کریمی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک سٹرائک ہوئی ہے اور گراؤنڈ سے وہ کسی گھر کے اوپر ایکسپلوسیو جو ہے وہ داغا گیا ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کوئی ڈرون سٹرائک نہیں ہے, نہ کہ یہ کوئی میزائل مارا گیا ہے. لیکن جو کنڑ میں موجود جو گراؤنڈ سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ڈرون دیکھا. اب وہ کس کا ڈرون تھا, کیا پاکستان سے تھا, کیا امریکی تھا, یا جو بھی تھا, آپ اس کے بارے میں اس کی ہم نہیں, لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک ڈرون دیکھا اور وہ مولوی فقیر کے گھر کے پاس تھا. مولوی فقیر کو بتایا گیا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلے جائیں. یہ دوپہر 3:30 بجے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی دوپہر میں
موومنٹ کرنا سیف نہیں ہے. اسی دوران ایک جو ہے میزائل حملہ ہوا اور جس کے بعد جو ہے یہ خبر آئی, لیکن 2 لوگوں کی اس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ اس میں انجرڈ ہوئے ہیں. مولوی فقیر اس میں سیف ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے, اس کو اگر ہم تناظر میں دیکھیں, چاہے یہ پاکستانی ڈرون ہے کہ امریکی ڈرون ہے, اور دا فیکٹ کہ یہ افغانستان میں ہو رہا ہے, اور حالیہ امریکی سینیٹرز کا جو عام کمیٹی کا جو وزٹ تھا اور پاکستانی حکومت کے ساتھ جب طالبان کے مذاکرات ختم ہوئے ہیں یا ٹوٹے ہیں, تو اس تناظر میں دیکھیں تو یہ بالکل ایک بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بلال کریمی صاحب کا جو کہنا تھا کہ یہ ایک گراؤنڈ سے داغا گیا کوئی ایکسپلوسیو تھا, بارودی مواد تھا. ایگزیکٹ نیچر جو ہے جیسے ٹائم پروگریس کرے گا تو ہی اس کی پھر ڈیٹیلز آ سکیں گی. صحیح. اچھا انس صاحب, یہ لاسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے. دنیا طالبان گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کر رہی, ان کا کوئی ایسا موڈ نظر نہیں آ رہا ہمیں کم از کم. یہ بھی خدشہ ہے کہ امریکہ یا ویسٹ مزید سخت پابندیاں لگا سکتی ہے طالبان کے خلاف. دوسری جانب طالبان کوئی لچک نہیں دکھا رہی, تو ایسے میں طالبان حکومت کب تک چلے گی؟ اور یہ جو درد سر ہے پاکستان کے لیے, یعنی بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے, تو یہ کب تک آپ کے خیال میں, کیا پاکستان بھی آخر میں سرنڈر کر جائے گا اور طالبان کے خلاف جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی بلاک بنے گا یا کوئی اس طرح موومنٹ بنے گی؟ اس ایشو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے پاس سرنڈر کرنے کی آپشن نہیں ہے. پاکستان امریکہ یا خطے کے دوسرے ممالک نہیں ہیں جو کہ افغانستان سے میلوں دور بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ 2611 کلومیٹر کا بارڈر ہے, تو سینڈر ایک آپشن نہیں ہے, کیونکہ آپ کی برابر والے گھر میں جب آگ لگتی ہے تو اس کے شعلے آپ کے گھر میں بھی آتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, ایک بات. دوسرا یہ کہ عالمی ممالک کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر ہم جتنی سختی کریں گے, اگر سینکشنز لگائیں گے, پابندیاں لگائیں گے, تو اس کا ایڈورس امپیکٹ, اس کا جو دوسرا امپیکٹ دوسری طرف سکے کا دوسری رخ جو ہے وہ ان کی طرف بھی آئے گا. کیونکہ جب سینکشنز لگیں گے تو ایسے دہشت گرد عناصر جو ہیں وہ واپس ری گروپ کر سکتے ہیں, نفرت کا ایلیمنٹ کافی زیادہ آ سکتا ہے, اور جس کے بعد جو ایک لارجر پکچر ہے وہ ایٹ رسک ہو سکتی ہے, عالمی امن جو ہے وہ رسک پہ جا سکتا ہے. تو میری پرسنل اسیسمنٹ میں نہیں لگتا کہ طالبان کے اوپر کوئی مزید پابندیاں لگیں گی, یا کوئی ابھی 22 دسمبر کو طالبان کا جو ٹریول ایگزمپشنز ہیں وہ بھی ختم ہونے کو ہیں, ان کو بھی ریوائز کرنے کا ٹائم آنا ہوا چاہتا ہے. تو یہ چیزیں کافی زیادہ ٹیلنگ ہوں گی, اور میری پرسنل اسیسمنٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ مزید کوئی وہ لگیں گی, سینکشنز لگیں گی یا پابندیاں لگیں گی. رادر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ویز نکالے جائیں گے تاکہ افغانستان میں امن آئے گا یا استحکام آئے گا تو اسی سے پھر ریجنل اسٹیبلٹی کی طرف بھی پروگریس کر سکیں گے. وقاص صاحب بہت شکریہ. انس ملک صاحب, گرانو کتن کو انس ملک اسلام آباد نمونگ سرا د ویون نیوز بیورو چیف او په دې ریجن باندې یا په د چې کوم زمونږ پاک افغان ریجن په دې باندې جوړ نظر ساتي او ډیر وخت یې په افغانستان کې تیر کړی. دغه ټول کرایسس دي د ډیر نږدې نه کتلي دي, نو مونږ هغوی نه تجزیه وغوښته په دغه روانو حالاتو باندې مونږ زو یو شان میله. جی ګرانو کتونکو, د مینه په ستاسو په خدمت کې مونږ یو ځل بیا حاضر یو. ښه شاه صاحب, احسان الله ټیپو محسوس سے پورو ټي ټي پی والے سره خبر وکړه, خو بل یو چې کوم یو خطرې خبره ده افغانستان کې, او جنرال فرینک مکنزي هغوی د یو خدشې اظهار کړی په افغانستان کې د القاعدې حوالې سره. هغوی چې دا دوباره یو غټه خطره جوړېدی شي او لګیا د غري ګروپینګ کېږي, او دلته داعش خراسان خو مخکې هم تاسو خبرې کړي دي. نو ستاسو په خیال باندې دا یو چې کوم یو فیکټر دی د فاینانشل یا چې کوم اکنامک کرایسس دی طالبان لپاره خو دی, هغې سره سره چې کوم دا تنظیمونه دي لکه د آی اس ایس شو یا د القاعده شوله یا دغه نور واړه واړه تنظیمونه, ټي ټي پي هم, دا څومره خطره کېدی شي په راتلونکي کې د طالبان حکومت لپاره, او بیا انټرنیشنل کمیونټي چې کوم پریشر دی په دې باندې هغې په تناظر کې څومره چې طالبانو حکومت تاسو خبره وکړه خطرې دوهم معاهده چې کومه شوې وه هغې کې یو بنیادي نقطه دا وه چې د افغانستان ځمکه به دهشتګردۍ دپاره نه استعمالېږي د امریکې او د هغې اتحادیانو خلاف. دا یو بنیادي نقطه وه, او امریکایان هلته نه ولې وتي وو چې د هغوی پالیسي میکرز د هغوی دا خیال و چې القاعدې ختم نه ده, استدعات چې دی د هغوی
هغه کم شوی دی. د دې جوګرې دي چې هلته به د هغوی مفاداتو ته نقصان ورسوي. صحیح. خو ورسره دا اوسنی د ده صرف نه بلکې مخکې چې کوم ریپورټس راغلي که د یو این او که د نورو چې القاعده اوس هم شته، ختمه نه ده. نو که دا دوباره هلته منظم شي، رپورټس دا دي چې القاعده په افریقا کې او په دې هغې کې چې دی اوس دوباره منظم شوه، نو دا خو یو ټرانس نیشنل موومنټ دی، یو تنظیم دی چې د هغه یو خاص ملک ته محدود نه دی. نو که دا دلته بیا دوباره په ما شانتې منظم کیږي، نو اول امریکا دلته ولې راغلی وه؟ دې وجه سره راغلی وه چې ورلډ ټریډ سینټر باندې د هغې یو انتها وه، هغې نه مخکې هم د هغې مختلف سټریټیجک مفادات چې وو په هغې باندې حملې شوې وې. نو سبا که دا شر شي نو بیا به امریکې خو هغه معاهده کې ګورې کاؤنټر ټیررزم شکم شته، جی نو بیا به په هغې حمل کوي. ټیک. ډرون اټیکس به کېږي. د انډین اوشن نه دلته چې کومې د هغې هلته به هغه کېږي. څنګه چې دی هغې ابټاباد ته راغلي سبا چې دی هلته هم تللی شي. نو دا ټول دا خطرات خو بیا به وي. ټیکنالوژي سره جهازې راتلی شي او دا امداد خو چې دی آلریډي بند دی، نو بیا به د امداد سینکشنز به نور زیاتې واشي. دا خو دا میله نور هم کړل چې هم سره حسن خان په لاین دی د هغې نظر موږ خو له او آی سی حوالې سره حسن صاحب زموږ د خیبر نیوز اینکر پرسن مرکه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقاسم. ها حسن صاحب تاسو ټویټونه موږ وکتل د او آی سی حوالې سره، او تاسو پای باندې ډېر زیات څه کوېسچن ریز کړي دي چې کوم او آی سی اجلاس کې یو تاریخي اجلاس دی، یو ډېر اهم موقع ده. تاسو څه وایئ چې کوم ایکسپیکټیشنز دي د دې نه د افغان طالبانو؟ خو دا ایکسپیکټیشنز دي چې ګنې په دې اجلاس کې به هغوی په رسمیت وپېژندلی شي. بل طرف ته پاکستان دا خیال دی چې ګنې افغانستان ته به دومره امداد میلو شي چې دغلته کې دغه کرایسس دا به ختم شي. ستاسو څه په دې باندې چې کومه تجزیه ده نو هغه څه ده؟ ډېره مننه. ګوره وقاص، بنیادي خبره خو دا ده چې په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان په حوالې سره د او آی سی د کوم اجلاس د وزارت خارجه چې په اسلام آباد کې کېږي دا ډېر اهم دی. خو ما چې په دې کوم سوالونه اوچت کړي دي، یو خو بنیادي سوال دا دی چې آیا دا کانفرنس د افغانانو د امداد دپاره، د هغوی سره د هغوی ژوند ښه کولو دپاره، د افغانستان سټیبل کولو دپاره دی، که نه دا کانفرنس د دې دپاره دی چې یاره دې کې د طالبان په رسمیت ومنلی شي؟ ځکه کله نه چې طالبانو حکومت هغوی راغلی دی یا قبضه کړی دی، زه به دا ووایم کابل ته راغلی دي، تر هغه ورځې نه د هغوی دپاره یو کس چې کوم دی هغه ډېر زیات ما پکې یو نام لیکلو چې لکه شاه محمود قریشي صاحب ته چې کوم دی یو ډېر پراپر روزګار میلاو شوی و. د هغې وجه دا وه چې د دې نه مخکې شاه محمود قریشي صاحب ته اوس ته پته وه چې پاکستان کې هغوی کافي ډسپایټ وزیر خارجه خو هغه سایډ لاین شوی و. کله چې طالبانو رالل په کابل باندې د هغه ورځې نه شاه محمود صاحب ډېر زیات اکټیو دی او په ضد دی چې هغه د پاکستان د وزیر خارجه په حیث باندې کار وکړي. ښکاري داسې جنرالي چې هغه کې نه د افغانستان د طالبانو د رژیم وزیر خارجه دی. نو د دې او آی سی دا کوم کانفرنس چې تاسو اشاره ورته وکړله سبا نه بله ورځ چې به کېږي، د دې نه زما خیال دی چې د طالبانو ته ډېر توقعات دي او د پاکستاني سیاسي لیډرشپ چې کوم دی د دوی ته ډېر زیات توقعات دي. خو څومره چې زه سوشل میډیا باندې ګورم یا افغان زه ابزرو کوم، د افغانانو توقعات نشته دی، ځکه چې افغانان ته به څومره وقاص تاسو خپل افغانستان کې ګرځېدلي یې، دا تقریبا 4 کروړه خلک دي، یعنې 40 میلیونه خلک دي. 40 میلیونه خلک چې کوم دی هغه د چا په امداد، هغه د چا په خیرات باندې نشي ساتلی. هلته کې د هر یو شي ضرورت دی، هلته کې د خوراک انتهایی کمی دی، خلکو ته د دوایانو کمی دی، د ډاکټرانو کمی دی، د استادانو کمی دی، هلته کې برین ډرین روان دی. د افغانستان نه چې چاته هم موقع میلاویږي چې هغه استاد دی، که هغه انجینیر دی، که هغه ډاکټر دی، که هغه صحافي دی، تاسو ته پته ده هغه د افغانستان نه ځي. نو که دې دوران کې ته څه راوړې، ته سکول کولاو کې خو چې استاد نه یې سارېږي، ته هسپتال کولاو کې دوله د خیرات دوایانو له راوړې خو چې هلته ډاکټر نه یې سارېږي هغه بهر ځي، هلته کې نرس نه یې سارېږي هغه بهر ځي.
نو ما ته دا ووایه چې د عام افغان ولس وګړي د هغه ژوند به ته څنګه ښه کړې. د هغې دپاره خبره دا ده چې پاکستان په ځای د دې چې د طالبانو ویان یا د هغوی ترجمان جوړ شي، د افغان ولس ترجمان جوړېدل پکار دي. طالبانو ته پکار دي چې تاسو کومې وعدې په دوحه کې کړې وې د نړیوالې ورورولۍ سره، پکار دي چې هغه ومني. او دا OIC کانفرنس هم زما تمه ده چې په دې کې به طالبانو ته ویل کېږي چې تاسو ویلیو چې مونږ به یو ټول شموله حکومت جوړو سیاسي طور باندې. اوس پکار دی د دوی ډیفینیشن د ټول شموله څه دی او د دنیا ډیفینیشن څه دی. هغه بله خبره ده طالب په دې 21مه صدۍ کې د ښځو په تعلیم باندې پابندي لګولې ده. په خپله 13 ورځ امیر خان متقي وایي چې په 14 صوبو کې په 10 صوبو کې چې کوم دی ښځې د 12م ټولګي پورې سبق وایي. نو مطلب دا دی چې دوی په خپله دا مني چې په تعلیم باندې پابندي دي. نو زه دا ګڼم چې دا OIC کانفرنس په ځای د دې چې کوم زمونږ د سیاسي قیادت کمیټې دي، ځکه په پاکستان کې هم دوی یو داسې نریټیو جوړه کړې ده چې د طالبانو حکومت ډېر یو آیډیل حکومت دی او دلته کې یو فضا جوړه کړې ده. دا فضا زما خیال دی چې دوی به دا فضا OIC ته هم وړي. نو زه دا ګڼم چې په دې په ځای باندې د افغان دوستي پکار ده، د افغانانو نمائندګي پکار ده، په دې د دې چې د ټولګي نمائندګي کې نو توقعات شته خو د طالبانو ته ډیر دي او ما په خیال له شاه محمود قریشي صاحب ته دي. تاسو خبرو کړل چې کني د پاکستان حکومت یا زمونږ وزیر خارجه صاحب دی د طالبان حکومت په ځای باندې د افغان 4 کروڑه عوامو د هغې نماینده دي جوړ شي. د افغانستان دننه هم د پاکستان په دې رول باندې ډېر زیات اعتراضونه کیږي او څه حده پورې خو دا هم ویل کېږي چې کنې د پاکستان چې کوم دغه پورتیانې دي یا دغه هلې ځلې دي دغه منډې تړلې دي، نو دا طالبانو لپاره هم بیا په افغانستان کې ډېره ګرانه شي چې دا ډیفنډ کړي. نو آیا د پاکستان حکومت په دې نه پوهېږي؟ پوره وکاس بدقسمتي خو زمونږ دا ده چې پاکستان حکومت یا زمونږ سیاسي او عسکري قیادت په افغانستان باندې د دوی زه اکثر دا خبره کومه د دوی ټول نالج چې کوم دی، د دوی ټوله پوهه چې کومه ده هغه ګوګل سرچ انجن چې ته سرچ کې یا ته چې کوم دی ویکیپیډیا وګورې د هغې په بنیاد باندې دوی خپلې پالیسۍ جوړوي. نو دا وجه ده چې په 13 کالو کې ته ماته دا ووایه چې په افغانستان کې مونږ کم خلک سپورټ کړی دی. مونږ جمهوریت پسند خلک نه دي سپورټ کړی، مونږ افغان کامپرسته نه دي سپورټ کړی. مونږ همیشه هلته کې مذهبي انتها پسندۍ باره کې چې کوم دی فوکس پاتې شوي یو. که هغه جهادي تنظیمونه دي، د جهادي تنظیمونه پس چې ډیموکراسي راغله زمونږ تعلقات خراب، بیا د طالبانو خبره کیږي نو مونږ طالبان سپورټ کوو. تاسو ماته دا ووایه که ته پخپله ایز پاکستاني یو ملک ستا په ملک کې ستا جمهوري قوتونه، ستا سیول سوسایټي، ستا انسټیټیوشنز سپورټ کولو په ځای باندې یو ایکسټرنل سپورټډ ایلیمنټس لایک او هغه هم هارډ فیث یعنی ریلیجس بیسډ آیډیالوژي سپورټ کوي، نو د خلکو نفرت مني دا یو نیچرل دی د افغانانو نفرت. مونږ چې هر څومره دا په یو ښه کپله کې کوټ کړو چې دې ټیم کې زمونږ د هلې ځلې چې دي دا ګنې د افغانانو دپاره دي، خو افغانان په دې پوهې دي چې دا وخت اسلام آباد کې کومه کاروایي روانه ده د OIC یو خو پاکستان سیاسي قیادت خپله مارکیټینګ کوي دنیا سره انټریکشن دپاره. دویمه خبره دا ده چې د طالبانو مارکیټینګ کوي، د طالبانو د رژیم خلکو ته ښې خبرې کوي. څنګه چې دوی په پاکستان کې سوسایټۍ کې یو نریټیو یو بیانیه خوره کړې ده، هغه بیانیه دوی اوس OIC ته وړي. نو زه دا ګڼم چې د افغانانو د پاکستان خلاف چې کوم نفرت دی هغه ډیپ روټډ دی، په دې کې شک نشته او د هغې ذمہوار د پاکستان خلک، د پاکستان ولس، د پاکستان مدني ټولنې نه دي بلکې د پاکستان سیاسي قیادت دی، د پاکستان هغه قیادت دی چې د 13 کالو نه افغان پالیسیز د ګوګل سرچ انجن په بنا باندې یا د ویکیپیډیا په نالج باندې جوړه کړې. صحیح حسن خان، یو جهان مننه. خو تاسو چې کومه خبره وکړله د ګوګل سرچ انجن، نو که چېرې دا بند کړو انګریزانو سره الله خو کړي ټولې دنیا لپاره یو هغه جوړ کړی، که دا بند کړو نو بیا به د پاکستان پالیسي ساز څه کړي د افغانستان حوالې سره. یو جهان مننه ستاسو حسن خان. شاه صاحب تاسو هم مننه، یو جهان مننه چې تاسو موږ ته قیمتي وخت راکړی. ګرانو کتونکو ستاسو هم مننه زموږ د پروګرام وخت سره تر اوسه تر بیا د الله په امان.